ستړي دي. زه هم ډېر زیات ستړی وم، خپلې کوټې ته لاړم او زه ویده شوم. چې ویده شوم او ښه ستړی وم، خوب دیني مې ته ورسېد، دروازه وډبېده. یا خدایه ستړی وم چې دې وخت کې څوک راغلل کمبخت. دې نیمه شپه کې دا د راتلو ټیم دی. ټوله دلته ناست وم، سوکلو او اوس څوک راپرخ شو په دا نیمه شپه کې. خوب نه ویستم، خوب و ستړی نه پس زه مې ډېر زیات خفه شوم. بار بار وډبېږي ورپاسېدم. چې دروازه مې کولاو کړه، یو زنانه ډوډۍ ووستله، د دروازې مخې ته ولاړه. ډیوه کې لږ غوندې تېل دي، دا ډیوه پړق پړق کوي او قریبه ده چې مري. خو چې د زنانه ته ما وکتل، نو ما ویل چې سمه غوسه به ورته کوم. خو چې ما دې زنانه ته وکتل، زړه کې مې په ډېر رحم راغی. د دې زنانه د پړونې شلېدلې، جامو ته وکتل، سړې جامې دې شلېدلې، او چې پیزار ته مې وکتل، نو پیزار کېړی مېړی چې ورته ویل دا هم شلېدلې. ډېره په بد حال وه دا زنانه. او راتلو سره ما ته وایي چې بهرام راغلی یم، تا او مهرباني وکړه دا ډیوه مې راوړې ده، تا ته پته ده چې مري. دې کې راته لږ غوندې تېل واچوه، دې کې لږ تېل دا پړق پړق کوي. خدای په دې نیمه شپه په ډیوه په تېلو سکی چې د دې راپاڅولم. وی بهرام بس په تا مېړه خندېده، تاله راغی. مهرباني وکړه دې ډیوه کې راته یو قاشوغه دو قاشوغې لږ تېل ډیوه راته خورې په دا نیمه شپه څه کې په ډیوه څه کې. وی بهرام نورې خبرې پرېږده، ما بله کړه. ډیوه کې تېل نه اچوې چې د بل چا دروازه ووهه. خدای ډېر مال درکړی دی، تاله راغلی یم دې کې و قاشوغه دوه تېل واچوه، نو بله پیالې تېل واچوه. ته بیا ورته وایم چې تېل درته اچوم، خو په نیمه شپه پې څه کې. وی بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان، دا لوږې د لاسه جاړي وګي. نو ما یم چې دا ډیوه مړه شي، یو بل ته به نه ښکاري، ما ته به نه ښکاري، نو دې به نور هم ژړا شروع کړي. نو که دا ډیوه کې تېل وي تر ساره پورې، نو ممکن ده چې دوی یو بل ته ګوري، ما ته ګوري، زه ورته ګورم، نو څه ناڅه به تسلي راشي او ژړا به یې لږه کمه شي. دې دپاره دا تېل خو چې دا خبره وکړه، ما له غوسه راغله او زما پاره سر ته وخوته چې ماشومان لوږې دي، یتیمانان دي. وی هغې وایي چې او د لوږې د درد نه ژاړي، وی او د لوږې د درد نه ژاړي. یا د خدای نیکبخت دی، تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی، بیا تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر عام او خاص ته راشي ودې خوري. بلکل تا ته پته وه چې ما څوک نه دي واپس کړی، ته چا واپس کړي ستا بچي؟ وی نه، نیم راغلی. نو چې ما دعوت کړی و ټوله دنیا راته، ته ولې نه راتلې؟ دا ماشومان په دې روستي وي، ډوډۍ به یې خوړلې، ځان سره به پوړې وه، ستا غوندې زنانه له یتیمانانو له ما جامې مې ورکړې، پیزار مې ورکړو، نغدې مې ورکولې، ته بیا ولې نه راتلې؟ وی بهرام نورې خبرې پرېږده، زما په زخم مالګې مه ږده. لږ غوندې تېل راته دې ډیوه کې واچوه، که اچوې واچوه، که نه اچوې خو بانې راته کوې، نو چې د بل چا دروازه. ما ورته وایي چې اچوم درته، خو په دې مې پوهېږه چې ته ولې رانغلې ډوډۍ ته. بچي دې وایي زما د لوږې مري او جاړي او چغې وایي خېټې د درد د لاسه، نو دا دې ولې نه راوستل؟ ځان سره به دې وړې کړه. وایي دا ښه ده، ما ته وایي چې بهرام نورې قصې مه کوه، خدای ته وګوره، زر راته تېل واچوه، زما بچي چغې وایي د لوږې د لاسه په خېټه درد دی، غړي په کوټه کې د لوږې د درد د لاسه. تا ته څه پته لګي د ماړه پریشانه دی، ماشومان مې دغسې په کوټه کې پرېښودل او لوګړېږي د درد د لاسه. خدای ته وګوره، لږ تېل واچوه، که نه اچوې چې زه بل چا ته غوسه خو مې لږه سړه شوه چې څه چل خو دی، ته راغلې چا واپس کړې؟ نه نه نه، نه یم راغلی، نه مې بچي لوستلي. ولې خیر تېل هم در هر څه در کوم، خو بچې دونه راته ووایي چې چل څه ولې رانه څه چل وخېر. هلته مسلمانان هم راغلي، کافران هر څوک
சொல்லும் பொழுது